اویس قرنی په غره کې اوسېدل چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دی او یا الله داغه نن نه پاغه بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو لکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا لکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا پاغه غره کې یو اویس قرنی اوسېږي دا غله یوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وېست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو کو چو عمره دې خرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لور ترا نظام اسلام درته خیر په منبر ولار دې خطبه وای یو غلام را پاسه دو دې گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کوس کو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام تی کمیس جوړ کړي او تام تی جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاو گد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدوالی جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سوخه ج منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی جو عمر فاروق د فرش پمنډه ولا رات ماشوم یې غېږ کړي ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د پاره دی ارچا د پاره ورچا د پاره دی وې زما د غي کې ستا امانت ده ستاسوي ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغري ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا ده د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي واله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخه ورته لاس وال
ویل بچیا کتمر شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي. دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه. لکه سات چې تیر شه انا لله و انا الیه راجعون. دته وی نظام اسلام. بیا د عمر د مرګ نرستو عثمان ذی النورین خلیفہ شو. عثمان خلیفہ شو، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بنش فوج او پولیس او دا ورته رااله چې څوک مړی کو توري پیو چلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وی چې کم کار پیغمبر نه دی کړی ځنک زما ځان دی لاړ شي خود دوی ځان دی بچ. کور کې ناستو رستو نه په حمله وشو، قران لستا او رستو نه په تبروالو فسيكفيكهم الله. دا آیات وی او د سر مازغه په قران ور پرېول. زما عزیزانو دې ته وی نظام اسلام، دې ته وی نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی ولا راغې وی پیغمبر را لګلې ما یو من شات می پکار او چې یو من شات می پکار وکینه کینه بچا قافله رااله د 200 خانو ساروان ته وی دي سړی لمن شات ورکا پیغمبر را لګلې. ساروان ورته چې جی من شات چې د بار نه کم شینو یو انډه سپکو یو درون بیا په وخ بار نه بټینګيږي. عثمان ذی النورین ورته وی چې د سړی له بمن شات خامخا ورکو او کبار نه ټینګيږي نو بیا ټول بار والا ورکا. ځه ساروان ورته وی چې جی دا بار به دی وړي څنګه د وخ بار خو سړی نشي وړي. وی وخم ورکا وخ به یوس ویجی دا اوخ دا سه ده چې دا مخ کینو دا 200 نور ورپسې زی او کدا اوخ د مخ نه لری شي نو دا نور خان بیا زینا وې دا اوخ می دل ور کړي کدا 200 د دنه بغیر نه دي دا ټوله قافله دل ور پړې واغستو ورواله مخ کې شبچې په مخ. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې ویجی ویریدم وسو یری دی واسنه چې تو سره ته چې تم ور سره ځه وی ولی کتلار شبده ده. نو ساروان ورته وی چې عثمان تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډیر پیدا شي خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نشي. دته وی نظام اسلام مونږ او نظام اسلام. دیکھو وګوره د عثمان ذی النورین رستو حضرت علی خلیفہ شو. حضرت علی خلیفہ شو، بی بی فاطمه نا جوړا و د امیر المؤمنین بی بی انا جوړا ونه. حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته وړو. لار کې یو ملنګ پروت دی. ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک وی والا ورته د سنالم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خله کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار. اے علی کا دمره خدمت کوله شه ډیره خده کینه انار دی وړه ولول نشم کوله کیناستو انار سپینولې شروع لګي لګي ورکوا خلاص شو انار. حضرت علی په خپل لمن دا غړي خله پاکه ول بس ولو بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وای وای بی بی تعالی مې انار وروړو خله دی پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وای الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریوت. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویان ولا ته وای چې دا سسره دی چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کولې شم ول وای بچا
وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار وې هغه نه مخ کې وې نیکه مې وې اوس پکې څوک دی وې زم وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکې نه پاتې وې وې صاحب خپنشي سره وېم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغو پلار دې لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل به ولا راشي ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی اوهو با دربار بند کړي کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاسته د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود لار شي په هغه ځای دی کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دی کی بني لخته راواغستو د بادشاہ نشخل او مغه سي په سر کېده یو څو لخته وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلا سونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی ویل وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا رمه خوشحال شو نو زکه مې وخند ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالن کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي چا به څومره لخته عزیزان بادشاہ وې والله رښتیا دی پاتشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت و قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دی بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا اوس زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټه به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشه انار راوړل خواګه غوندې وګور چانار راوړه تراو ولک خواګو وګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراو چې تا ماته د سکلو حکم نو کړي نو کزه به اجازه تستا دا انار سکم نو ما د پاره به حرام شي ناجیز بشي وته زما به اجازه ته انارم نه سکوي نه هغه استا تنخامه یو په دوه کړه هغه ول د باغ چابيانې ورکې وزستانه کوي نه کو وی چې ولی وی اوس درته پته ولګی چې دا ایماندار دی نو لګلیاز به می ساتي کار برابر باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه لمن بیا به حرام وي لا بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوسو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د 2-3 ورځو قجوري او ستوان به په واغسته وخت به په تیرولو د بیت الله طواف سحر ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو زلمه الک د غم طواف کوي چغي وای
لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک. دیم لگیا دے اصل میں پاس د بیت اللہ د پاس نا آواز شو چې لا لبیک مو ہے لبیک لبیک ستا آواز میں نہ دے خوا. ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ گھبراؤ چې یا الله داسور ازلمی نه تپوس کوي چې لا لبیک आवाज مې واورېدو چې دا ما ته ویلې شو کتا تا ازلمی ورته لو کاکا جان لسکالو شو چې د دې کور نه تاوېګما زویم چې لبیک پاس نه راته आवाज کیږي چې لا لبیک. نو ابراہیم ابن ادهم ورته وی چې بچیا چې د کور مالک درته وی چې لا لبیک لبیک چې مواسط आवाज مې نه ده خوښ نو زکنه نو ظلمه ورته وی چې کاکا خبره دی خو وکړه زم دا ویم چې لار شم زکه چې لس کال وشو چې د دې کور مالک مې نه پریدي خو په دې مې پوي ک چې لار شم نو کم در تلار شم چرته لاش دایول اور اولوی دو ساته وتا دو سلور گھنٹے کې چې د جنازه تیارې ده زرګونه اولیاء او بزرگان د زمانه په جنازه ولاړ او ټول به یو आवाज وای چې خدای ته دا لفظ ډیر خوښ شو چې لار شم نو کم در تلار. عزیزان والله العظیم کنبل درشتا نبل زیشتا د خلاصی نبل سوچتا د فریاد اوریدو نه د فریاد نه د خلاصی بل زینشتا سوا د رب العالمین نا. دا سے خلق بم ضرور وی چابدی کتاب او د سنت د پاره د شرم بایسی لیکن دا سے خلق بم ضرور وی چې هغه به د دین حقا خدمت کو سکے چې دین حقا د پاره به سر په تلی کې خی او د سر بازی به په میدان کې لګي. تاسو خیال راغی سردار کونین صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا وصیت وکړ چې مان رستو به دو سيزونه تاسو تفریحي دي یو د خدای کلام دی او بل زما طریقه سنت ده. که تاسو د خدای په کلام او زما په سنت عمل کولو نو تاسو به چری نه گمراه کیږئ چری به نه ذلیلېږئ چری به نه خوارېږئ او که تاسو د خدای کلام او زما سنت پرېخو نو خدای به تاسو پری چې خدای تاسو پری دي نو ذلیل قوم بشئ رسوا او شرمېدل قوم بشئ خلق بدر پسې ډرای وای خلق بدر پسې ډرامې کوي خلق بدر پورې خان. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زدر نه لاړم او دا امانت ته کدا امانتم خیانت کو خو غر کیي او که امانتم محفوظ ساتلو نو بول بم بالای. سردار کونین وفات شو اختلاف شو اهل مکہ و اهل مدینہ کے اهل مکہ و اهل مدینہ کے ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټای درنه قران هیر شو په چایو درنه قران هیر شو د یو چرک پاډو کې درنه قران هیر شو. قران خو اصل قانون دی اصل یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه
ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کې، داخل شئی په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی، تاسو سکار دی، امیر به زمون گئی د مدینه د خلق. جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر، یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی. ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو حدیث واوري. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه. نو اے اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزانو رالو سبا شو، صادرونه په اوګه چولی بازار ته روان. عمر فاروق ورته چرته ځي؟ وې دا صادره خرڅوما چې بال بچ لپه سوړه واله. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو، اوس صادره څنګه خرڅه په بازار. ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای. روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. پاوړ امیر المؤمنین دغه توای. بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي، وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړ بچ کدا به خرڅ کم طالب په انار رو. اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړې ابو بکر لور کړ، هغه یو وړ واپس بیت المال کې داخل کړ. ما خام کور تراغه وی انار، وی بیبي انار خو له څکه استا وړم بیت المال کې داخل کړو، آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي. معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دیته وای. قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و، د اوسای په سرمن لیکل شوی و، د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا، په کې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو
او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې دې قسمی کزا هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قران نسخه یو ځای کې را جمع کولم چې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. عزیزان، سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو، اوس زکات نه ورکو مونږه. ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي، جهاد وکړي، وایو سرونه قلم کوي. حضرت عمر ورته راغی، لګ نرمي کاوه، پیغمبر خو به نرمي کوله. ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر که نرمي کوله نو هلته قرآن نازلېدم شروع، جبرائیل راتلم شروع، اوس دین مکمل شو، یا به کفر یو یا به اسلام. دیتا وی نظام مصطفی، دیتا وی نظام اسلام. 102 سال د ابو بکر حکومتو، 102 سال. عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده، 15 سيزونه او د بیت المال ور سره، بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهله شوی و. یو خوا چې ململه بده دې پایرو بس، یو د لرګي کاسه وا چې دې کې بروټای خوري، دو جوړې جامې وي، یو د وړي او یو د جمی، یو لوی صادر او د خامتا چې دا باغوندم کمر شیم دا به د کفنم. زما عزیزانو چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه، بیبي عائشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا، من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا ز چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. ز چې مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ده، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي، د بیت المال مال هغه د پاره حرام. داس دیته وی نظام اسلام. عزیزانو دې کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان تغخته او ورته دا ویلو چې تبا راځي او سلوي اخترزه به چلاو باسي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز تا. رستو قوم کې یو سړی و، هغه یو څخه جوړ کو، او هغه څخه س आवाज کول. نو قوم ته وی چې
راشي دا وګورئ موسی علیہ السلام لاړو چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور ته لاړو دا خدای دل تراغله زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کو هی تور ته تله دی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلوه خورز تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجده لګی چې دا خدای دی موسی حال تور پسې تله دی او خدای دل تراغل چې موسی علیہ السلام څو وخت راغی او ویلی دنو خلق ورته چې ثابت ته خو کوهی تور ته تله خدای پسې او خدای دل تراغل کم دی داس خیر خدای دی موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپېړه هوالو هارون علیہ السلام چې دا قوم ما تا ته پرېښو نو تا نه ولې تباہ شو او د سخی عبادت ولې شروع نو الله ورته فرمایل چې او موسی ته چتلې نو تا دا قوم رور تسپارلو نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زومه د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش کتا ما ته سپارلای نو دا بنه تبا کې زما عزیزانو دینه اندازه ولګوي چې پیغمبرانو نه معمولی غوندې سهوا شوې ده اندازه ولګوي شوی ور سره څه دي زمون زندگی ټوله گمراهی او ضلالت او بيدینی ده زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشتا د قوم غم چا سره نشتا د دین او د مذهب غم چا سره نشتا نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو نو د دې قوم غم خدای سره نشتا ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تعالی بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر استا خیال نه ساتي قران کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې روند را پاسي د قبرونو نړانده وي دوی به یا الله دا مونږ رانده ولې را پاسي دو خدای مونږ خو بناو په دنیا کې دا څه چلو شو الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها
روند ولې ما را پاسولې زکا چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو طاهر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانا بینایی بغواړي چانا چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو دیو تبادا مون خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت پورستا سو گورئی چې زنجیر باید د بجلیګر مولا په غاړه کې اچول یو خدای ته راکاږ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت پورس به تاسو ګورئ چې زما په خپو کې به پړی اچول یو خدای ته به راکاږ چې الله دا هغه سره دی چې زه حدیث هم زه لسته او مو په شرمونو شرموله او ما زه قرآن هم زه لسته او ما او بیا به د دنیا دا دور د پاره زه ډال ډال کولم زما قرآن او حدیث با ما د پاره لکارا مدوی چې زما ایمان د امام بخاری غوندیش کلی کې بادشاہ ورته وی چې صاحب زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانې امام بخاری ورته وی چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې ماشو کې پس ډېر مهنت کړې ده ډېر منډي می والدي دو قدمه بچلاړم نو 2 رکعات نفل به می وکړه د خدای شکر به می وست چې خدای د رسول الله په حدیث پسې تا مالدتلو توفیق را کنو زستا شکریا ادا کوما نو بادشاہ دا حدیث دومره سپک شو چې زبې د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاہ به زله خارج کو زله خارج به بل بادشاہی ته بلاړو هغه بادشاہ به ورته وی چې مال حدیث راځه او دربار کې بیانوا د ورته بیا داسې وي هغه هم زله خارج کو بل بادشاہی ته بلاړو هغه به ورته وی د ورته بیا داسې وي هغه هم زله خارج ټول ملکونو کې وګرځیدو یو بادشاہیم زین ورکول چې زین ورکول نو خدای ته وی چې یا الله اوس مې د زمکه لان دیکا پاس را باندې زمکه تنگ شوا ستا حدیث را باندې خلق سپکول غواړي بادشاہان را تخپل کور ترا وستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاری وفات شو چې وفات شو شپږ میاشتې د قبر د خاورونه د مشکو د عنبر لوخړې براوت خلکو به خاورې و تختولې بیا د پنور واچولې بیا به خوشبوړې لوخړې راوت دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري چې دا تربت باقی پاتې قرآن او حدیث با داسې سره جنت ته بوزي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لن نن 300 کال مخکې اورنګزیب بادشاہ استاد دې بادر کلی رحمان بابا په ازرخانه دیره کې خخته اورنګزیب ورته وی چې رحمان بابا کله کله راځه ما تخپل اشعار وایا ول زه او استاد دربار ته تللو اشعار ویلاو کنه ورته الغوک کېدا چړمبه شعر درته وای ورته اورنګزیب لن پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نل پترخ کې می جلال پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی زد یار تصویر پترخ کې د مېو جام پلاس کې
اے اورنګزیب په خدای قسم ز تا خپل غلام غنما نو تب مال راضی که زب تعالی درځم بیا ورته څه وایي و اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا بادشاہ ته وایي اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا بدای ویلو تلارو اواز او تر مرګه پورې بیا د ازرخانه د مهرونا نه کور تراغه کور کې بناستو ضرور په شک شو چې دا دې کور نه بار نه وځي دا زما په خزه مېن دي خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږه وجنو خزه دلته ګل مل ټمبلی دی او لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي دی ناشته خپل مراقبه کې او داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته وایي ورته داسې ګوري ورته وینل دلوي شراب سکلی دی پويګما نن دنوي شراب سکلی دی پويګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پويګما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پويګم سہاجت دې چې د خط په مولال ولما سہاجت دې چې د خط په مولال ولم دا دې زما په باب لیکلی دی پويګم که هر سولا سونه سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پويګم رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پویگم سادری پوگوا چلو روان شو ډیوډای کې ورتا رور او نور سړی ناست ضرور عزیز خان نامو لاس نیونیو ول چرته دی دی ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن بس لارو او د زرخانه په مېرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ترانه ده په کنده کې پروت دی یو سړی ول راغی دا سی وی خوځول څه کې دلته دا سی ورته وکړه درویشي خو لوی بادشاہي ده دا سی ورته وکړه وسره وې څه کې دلته وې خبر نه يم چې را وستم لکما عاشق سړی واګي خود معشوقې پلاس کی کړ خبر نه يم چې را وستم لکما اوس می کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پهوګه کېږدي اس جوور الوړ نوي ور معلومه اڅړیو عزیزانو عرض می دا عمر تیر شو همون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نه راوکه خزاوه زلیخا ولې نو خزا شو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیرا زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وای هغه ورته وی زلیخی می مور مکرما تدا خبر نوري
زلیخی مور مکرمات دا خبر نوری واک زمان دے پلاس واک می دبل دے زڑے وڑے دے لما تشمی گوگل دے ما کی زڑے نشتنو زستا خبرت سو منم چی یوسف نہ توبہ و باس اد تسلیم شے نشتا ما کی زما زڑے یوسف علیہ السلام سے نتیجت سے عظیم انقلابات و نباد زلیخا د یوسف علیہ السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه له وخت ډیر چې هغه رستو لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلید زلیخی خیر دے که زمالا منوش لیدا دا آغا بدل خلاص شو چې تا مانا منڈی والی و مارستو نا تل منی ننیولی و لمندش لیدا او یو خبر وارا او یوسفا زوس ستا یوسف تابداری نکوم ستا یوسف زبوز دا آغا ذات تابداری کوم چې چاہتا مال را کری نو خو لیوانه یو ما نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چاته زما غېږې ته راوست سو پورې چې ستا د رای تعلق تا خو زما خبره نه منله سو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم ماریا قبطیه یو وینځوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځوه په خوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړی ته د تشو متیازو ضرورت پیښ شنو کوټې نه بار به نه راوتو دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی خو نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغې کې به یې کولې حضور علیہ السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی نو هغه لوښي کې کړي دي سحر هغه ماریه قبطیه ته حضور علیہ السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا جلال الدین سیوطی لیکلی دي چاغه ورته وی چې یا رسول الله اخو به ما وی چې وبدي ما اوس کله حضور علیہ السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای باندې پته نه لګي اوس کې ویلوخي کې پرتیوي ما ویل چې جوړو بدی جی هغه ما اوس کله ورته ویزا علماء لیکي چې د ماریه قبطیه د او پښتو نبا د خلینه د مشکو د عنبرو خوشبوئی راتله د او پښتا پورې عرض میں داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا پر رسول الله کې داسې و چې داغي بیا مثال نو په کوم لار بچ تیر شو په کوم لار د هغه لارې نه بدرې ورځې خوشبوئی تله په ټول زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناست په ټول عمر کې نو عرض میں داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نشم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ ار مړی چې مړ شي
نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي، اولنې سوال، نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس بوري په دې قبر کې یو سرنګ شي، او په هغه سرنګ کې مړی ته وای دی خو وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته خو دې شي چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا وګوره. نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت ای، یا خو به دا حالي چې داسې بمړیو لکه چې دا یو، نو چې داسې مړیو لکه چې دا یو، نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري، آی هاي زه خو والله کدا پیژنم. خو چې دی وې داسې چې زه خدا والله کا پیژنم. حدیث کې راځي چې ړومبنه گزار د دې ملائکو داسې وړومبنه گزار چې دل در کی نو ستا وای چغه په مشرق او مغرب کې واوري دي شي. ړومبنه گزار چې صرف دومره وای چې دا زنه پیژنم. او داسې خلق بم وی چې ملائکی ورته وي دې ته وګوره د دې متعلق دې څه خیال دی چې داسې ورته وګوري، نو دې به وایي چې هاذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړې. په خدای قسم مونږ څه سړی رابعه بصری او خزاله شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړي چې الله 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 الله. شپېته کاله چې مړه شو ملائکی ورته راغلي تپوس دې کوي چې من ربک، ستا خدای څوک؟ ا ملائکی د لاس نه ونیوي، ما نه د رب تپوس کوي، ما شپېته کال خپل رب هیر کړی نه دی. ورشي زما رب نه تپوسو کوي چې رابعه بصری پیژنې کنه، ما نه څه تپوس کوي. خزاوه د شپې براوته په نیمه شپه او د خار په کوڅو کې بګرځیدا خپې ابل خپې، او دا شعر به وی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے. او د مخلوقا ویخشی د خاور سوري لاندې، والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي، تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پراتی. دا به ټوله شپه چغېواله وینځه ده. د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده. ټول ورځ په خدمت کې تیر کی، ټول ورځ، او د شپې په یخو بو باندې او داسو کی، او 2 رکعاتو نفل نیتو تړلو. نو 15 سپاره به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپاره به په بل رکعت کې ویلې. سلام وګرځولو په سجده پرې وته، خدای ته وی چې الله ته په ما مینه، خدای زستا ډیره خوخه یم، خدای ته په ما مینه. بادشاہ دا ګونګړاهټ واوریدو د دې کمرې سره چې غوږی کېخو، نو دا وای. بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننه وته، ورته بیا ادب دا څه وای، د سموه چې خدای ته په ما مینه.
د سوای چې خدای ز پتا مې نه هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته زابیا د بابا روزا باشا دا وخت زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی دی وخت کې زستا وینځه نیم زستا د ورځې وینځه بادشاہ ته وی که زما خدای په ما مین نه وي تم بادشاہ داغه بنده بادشاہي او ملک او سلطنت درکړې ده ټول شپه د پروته زما ټول اورستا په خدمت کې زړه اوچوي او د شپې په یخو بو د سکم او دیر سپاره په 2 رکعاتونو کې وایم کا په ما مین نه وینو د شپې به مال دا توفیق را کولې چې ځان ته ودرولې خو زبه مو د پرته وک خو په ما مین نه چې ما د شپې خوب ته نه پری دی او ځان ته وی خو درولې قوت صرف یو د خدای دی د بل چا نشته هیڅ طاقت داغه د طاقت په مقابله کې هیڅ سشته د اسمانونو دی د څومره عظیم مخلوق دی څومره عظیم الله یا ورځ به پسترګو درته وخه پسترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونو دی زیرونی سم څه وخت کې نو القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بنی آدم په د اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی داس وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوی وړای پشان په اسمان کې به پاغوندې الوزي استاد غر سچ دا یو دیوال خوځولې شي دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړای مالوچ چډندت والا په اډندت باندې وਹੀ او داسي الوزي وې دا غرونه به داسي په اسمان کې د پاغوندو غوندې الوزي یوم یجعل الولدان شیبا او دا به دومره سخت ورځ وي دومره چې الکان به پکې د ډېر hebat نه سپینګيري شي الکان به سپینګيري شي پکې السماء منفطر به الله وی پسترګو به درته وخه چې د اسمانونو به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي نو په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه مور به د لور نه لره لره منډه وي او لور به د مور نه لره منډه وي زوی به د پلار نه لره منډه وي او پلار به د زوی نه لره منډه وي رور به د رور نه منډه وي لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکی به بیا را جمع نکما ستا دا ډوکی به بیا را جمع نکم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا په خپل ذات مې دې قسمی چې دا ګوتی دي ګوتی چې دې کې دا کرخم را نه لاندې باندې یقول الانسان یومئذ اين المفر انسان به په دغه ورځ وای چې اين المفر خدای چرتم د تختې دو زشته کنه یا الله کم خوا و تختم کم خوا لار شم आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تختې دې چرته شي سپایانو در تات کړه چوری کزان تا افلاطون د زمانه وې تختې دې شي
نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولې وي او د مړی نه تړلې خدای ته پیش کړې نو ته به وایې کلا لا وزر تختېدې چرته شي الی ربک یومئذ المستقر نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده هغې ته به پیش کېږي تختېدی نه شي عزیزانو الله دې امان راکړي ډېر لوی بوج به د یو ورځې اوس که زه تاسو کینوم او درنه تپوس کوم چې بیګا ماښام نه تر اوسه تا څومره کارونه کړي دي نو په حساب راکولو به ستړی شي او به تختې رانه او د ټول ژوند ریکارډ به در پسې راوغوښتی شي او درته به مخکې کیدي چې اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا دا ولولا تا چې په دنیا کې څه کړي دي بیا به رستو خبرې کوو بیا به څه واخر دعوانا ان الحمدلله. زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد باراستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.